د قیامت ورځ دا ډیره سخت ورځ دا هغه ورځ ده چې الله رب العزت دې په باره کې فرمایلی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر انسان بل خپل رشتہ دار نه خپل خپلوان نه منډي وي. په دغه ورځ باندې به مور بچی نه تختی، بچی بل خپل مور نه خپل پلار نه خپل خور نه خپل ورور نه هر رشتہ دار نه په دې ورځ باندې منډي وي. هر یو انسان به نفسي نفسي په عالم کې مبتلای. خدای پاک ما ته معافي وکي، ما ته نجات ملاو کې، خدای پاک ما کامیاب کې. د بل چا غم باندې ور سره نه به موري نه به پلاری نه به وروري نه به خپل خپلوان نه به زوی نه د خپل بیبي. الله رب العزت پر قرآن مجید کې فرمایلی سدا هغه ورځ د هر انسان به خپل رشتہ دار د مور خزي اولاد بچیانو نه د پلار نه د ورونو نه د خوندو نه منډي وي. په دې ورځ باندې ډیره سخت ورځ ده او دا یوم الحساب د الله رب العزت د حساب ولا ورځ د هر انسان سره به الله حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا کړله اللهم حاسبني حسابا يسيرا. خدای پاک دې موږ سره آسان حساب کتاب وکړي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پختنه وکړه یا رسول الله آسان حساب سره نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتو فرمایل سي عائشہ آسان حساب دسه ده چې یو طرف ته الله رب العزت خپل بنده ودري، بل طرف ته به دیغه بنده اعمال دیغه نه کوي به الله رب العزت په یو نظر په خپل بنده باندې واچي، اول نظر به الله رب العزت د بنده په نیکیو باندې په اعمالو باندې واچي او الله رب العزت بنده ته وایي چې ورځه ما معاف کړی. دا آسان حساب ده. ومن نوقش فقد خسر خسرانا مبینا. او د چا سره سي حساب کتاب شروع سویا دای په ډیر لوی تاوان کې گرفتار سویا. حساب کتاب سي چا سره الله رب العزت شروع کوي هغه انسان بیا ناکام ده، بیا د الله رب العزت مختصوک نشي کامیاب کېدلای. او د قیامت والا ورځ ډیره سخت ورځ ده. حضرت مالک ابن دینار رحمه الله مبارک راضی فزوانی کی د څه کسو هر قسم گناهو کې مبتلا و. کله سي د خپل فرمای چې د ما د لپاره د نجات ذریعہ د ما یو وړه بچی دیغه مرګ وګرځي. ما یو په بازار کې یو منځ د خپل ځان لپاره واخیستل لږه منځ نه مې بچ اولاد پیدا سو بچی مې پیدا سول. هغه بچی سره د ما ډیر مینه محبت وو، هغه بچی له ما سره مینه محبت وو. کله چې سلورو پنځو کالو ته ورسېدل بچی بیمار سول، بیماری نه ورسته وفات سول. ما ته ډیر تکلیف ورسېده، زه ډیر په غم کې مبتلا سول، ما ډیر درد راته ورسېده. همیشه به دا سوچ او فکر کاوه د بچی سره محبت په وجه سره به هغه بچی د ما مخته کېدل. یو ورځ د شب برات په شپه باندې ویدم چې ګورم د قیامت والا ورځ ده، حساب کتاب شروع ده. چې ګورم یو اژدها د ما په ورسته را روانه ده. ما دغه اژدها نه منډه واخیستله چې ځان خلاص کم. ډیره غټه اژدها زمنډه وهم یو سپینګری بابا په لار کې ولاړ دا غنه التماس وکم یغه ته درخواست وکم چې بابا جان دغه یو اژدها په ما په سر روانه ده لدینه می خلاص کا. سپینګری ما ته ویل چې بچي نه دې سم خلاص ولای زه ډیر کمزور یم، ډیر ضعیف یم، ډیر ناتوان یم، زه دې طاقت نه لرم چې دې اژدها دې خلاص کما. مخته غیر لگاوه. مالک ابن دینار فرمایي چې ما په خوب کې لیدل یو غر ته وختم چې غر کې به ما ته پناه ملاوسی، لیکن هغه غر سر ته چې وختلم د غرونه لاندې ګورم شعور بلیزي هغه اژدها په ما پسې نږدې رااله. بیرته مې بیا د غرونه منډه لاندې طرف ته واخیستله. بیا بابا ته ورلم چې بابا د الله رب العزت روی ته وګوره، خدای ته وګوره، له دې اژدها نه مې خلاص کړ. بابا ویل بچی ډیر کمزور یم، ډیر ناتوان یم، ډیر ضعیف یم، ما کې طاقت دې نشته چې زه تعالی دې اژدها نه خلاص کړم. هغه مخامخ غره کې چې کومې کمرې وړې کمرې یا واړه غارونه ښکاریږي یخ جته ځان ورسو هغلته د مسلمانانو امانتونه دي. هلته کېدای شي که د تا امانت د تا ذخیره هلته موجوده وي نو د دغه اژدها نه به د هغه په وجه سره خلاص. مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي په خوب کې مې منډې وهلې، هغو غارو هغو کمرو طرف ته ولاړم چې ګورم آواز د وړو ماشومانو آواز د ما بچي په دغه وړو ماشومانو کې منډې راوایي او ما ته راغاړي وته. ما په غیږ کې خپل بچی ونیوله، د ما بچی د ما په دې ګیره باندې لاس تیري او دغه الفاظ یې الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا په مسلمانانو باندې تر اوسه پورې هغه وخت نه راغلی
صدای بزرو کې دی الله رب العزت خوف پیدا سي دی الله رب العزت دار پیدا سي مسلمانان چې ګوري اجدها قریب رااله دا بچي ور ولا رسول دا اجدها مرک مالک ابن دینار یا ایسه حیران سم سي او علما شوم دی ما یو وړه بچي دی پنځو سلورو پنځو کالو بچي هغه اجدها مرکای او زدي غي اجدها د مړکولو نه به بس يم زه هغه اجدها لزانه نسمي ساره ولادي ما یو وړه بچي ور ولټيزي او هغه اجدها مرکای د خپل بچی نه پښتنه کیسه اے بچی دا څه معاملہ ده دا اجدها ولی په ما به سره خاطه لګیدلې ده بچی ورته یې سي بابا جان دا د تا ګناهونه دي د تا معصیت ته تا ګناهونه په دنیا کې دومره زیات دومره طاقتور سوي دي سنن هغه د قیامت په ورځ باندې دا ګناهونه الله رب العزت یو اجدها جوړ کړي او په تاب سره لګیدلې سو کې د منی کولو والنس بچی هغه سپینګری بابا سو کول بچی ورته فرمایي چې هغه د تا نیک اعمال په دنیا کې د نیک اعمال دومره کم ولو دومره کمزوري ولو دومره ناتوانه ولو چې دغه نیک اعمالو په وجه سره دغ عذاب نه تنشي بچ کېدلای په دنیا کې د نیک اعمال کم ولو کمزوري اعمال د کړي ول بچي هغه بغرب باندې څه وخت تلم یو طرف ته ور معلومه دوی هغه سماجره ولا س دغه څه حقیقت وای بچي ورته فرمایي چې هغه د الله رب العزت عذاب د جهنم ده بیا مالک ابن دینار خپل بچی ته فرمایي چې دا واړو واړو ماشومان په دې غره کې اوسې په دې غار په دې کوټو کې اوسې دا سوق دي مالک ابن دینار ته بچی فرمایي چې دا د مسلمانانو هغه واړو واړو ماشومان چې په کمتوب کې وفات شوي دي دا هغه ماشومان دي الله رب العزت دلته ذخیره کړي دي دا به د قیامت په ورځ باندې د خپل والدینو لپاره شفاعت کی سفارش وکي د الله رب العزت د عذاب نه به خلاصي مالک ابن دینار فرمایي چې کله خوب نه راپاسېدم الله رب العزت ته توبه ویستله هغه شباب او کباب هغه فحاشي هغه د الله رب العزت معصیت نه توبه ویستله بیا مالک ابن دینار د الله رب العزت مقرب بنده د الله رب العزت او ولیانو کې لوی ولی الله رب العزت وګرځاو نو حساب کتاب دغه ډیر سخت دی الله رب العزت ډیر سخت ورځ د قیامت والا ورځ